الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سورة الكهف 27 نمبر آیات تے 20 نمبر آیات سورة الكهف. دید نمخ کے اللہ جل جلالہ دا کهف والا واقعہ بیان کرا. نو دائنا دا معلوم شوا چې دا واقعہ بیانول نو دا د قرآن معجز کېدو باندې دلیل دی. دا قرآن د الله جل جلاله ته د طرف نه پیغمبر علیه السلام ته معجزه ده او دا معجزه دا دایمي ده د قیامت پورې به وي او په دې به تلاوت کړی کېږي. نو الله فرمایل واتل ما اوحي الیک لولا هغه چې وحی کړی کېږي تا ته من کتاب ربک استاد رب د طرفه د کتاب. نو مشرکین مکه وی چې یا دا قرآن د دې قرآن غیر هذا د قرآن په ځای یا بل کتاب راوړه او بدله یا لدا بدل کا تغیر پکې راولا. الله فرمایي لا مبدل لکلماته الله خپل کلمو درا بدلون کې نه دي نه بدلون کې دي او نه تغیر کوون کې دي نه پکې هیڅ قسمه تغیر راځي نه پکې بدلون راځي. ولن تجد من دونه ملتحدا او هرگز بوتنمومي من دونه سوا د الله نه ملتحدا دې لپاره زید بچ کېدو. واصبر نفسك او منکا خپل نفس لرا مع الذين ایثار کا خپل نفس لرا د هغه خلق سره يدعون ربهم چې دوی را بلی خپل رب لرا چې د خپل رب عبادت کوي بالغدات والعشي. یو روایت کې بالغدوه والعشي جمهور بالغدات والعشي. غدا والعشي سحر او ماهام دینه مراد فقراء صحابه دي غریبانان صحابه حضرت علی بلال رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت صہیب حضرت عمار حضرت یاسر دغه صحابه چې دین داتې نه مراد دي. شان نزول څنګه
شان نزول داسې بیانې مفسرین چې د قریش سردار امیہ ابن خلف دا راغلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې تکمه پورې دا فقیران صحابه دلته کې ناس وي نو د دوی د وجه نه مونږه ستاسو په مجلس کې نشو کېناسي او څه خبر نشو اورېدل کو چې دا خلک تر خپل مجلس نه لري کړو موږ بس تا خبر اورو پتا باندې به ایمان هم راوړو او ستاسو دین چې دین دا به موږ خو الله جل جلاله د آیاتنا را نازل کړو او وی فرمایل چې دغه فقیران او صحابو سره کېنا هغه فقیران چې کوم الله جل جلاله یادوي سحر هم الله یادوي ماقام هم الله یادوي نو سحر او ماقام مفسرین فرمایي چې یا خو دی هر وخت الله یادوي مراد تنه هر وخت او یا تنه صرف سحر او ماقام شي نه د سحر او د ماقام په ټیم کې په تخصیص سره عبادت کول الله پکار تخصیص وجه سوا هغه دار چې دې ټیم کې د سلور وانو صحابو هغه اجتماع چې دنو دارا دي ته سلور وانو پرېشتو چې کومه د ورځې ډیوټي کوي نو د پسار کیږي نو د سار غراشي نو دی الزي بیا چې کومه د ورځې ډیوټیو کی ماهام کیږي نو د ماها د شپې پر اختیار شي سلور وانه جمع شي نو دا نور الزي نو دیو جن د دې دوه ټیمونو تخصیص وکړو چې په دې ټیم کې تخصیص سره عبادت کوي عبادت کوي سره پارا یریدون وجهه دی غواړي د الله رضامندي چې الله راضي کی الله خوشاله کی نو چې کوم الله یادي الله خوشاله نو د هغه خلکو سره کینا ولا تعد عیناک او وادي نوړي سترګې استعنهم د دوینا تريد زینت الحیات الدنیا اراده بلری ژوند د دنیا د ژوند د دنیا د زینت نبی علیه الصلاۃ والسلام خود ژوند د دنیا د زینت اراده نه لري لیکن دې ته ویل کېږي خطاب خاص نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خطاب خاص دی لیکن حکم د دې عام دی چې عام خلکو ته دا خطاب دی چې څوک د خو خلکو سره ناستو کی یا د خو خلکو نه اعتراض کی او دنیادارو پسې شي نو دغه خلکو د ټولو ته دا خطاب دی چې تاسو د دنیا نه چې کم خلق دنیا طرف ته متوجي دای خلکو نه اعتراض وکي او کینه دا خلکو سره کم خلک چې الله جل جلاله یادي سحر کې هم او ماخام کې هم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ته اطاعت مکوا دغه چا اغفلنا قلبه چې من غافل کړی دي زړونه دغه عن ذکرنا د خپل ذکرنا یو خدا نه چې هغوی د ژوند د دنیا په خواهشاتو کې لګیا دي ژوند د دنیا په زینت پسې اخته شوی دي او چې څوک په دنیا پسې ولګي نو د هغې زړونه د الله د ذکر نه بالکل غافل شي دا هم ګورئ چې کوم دنیا پرست خلک وي هغوی صرف دنیا غواړي هغوی بیا د الله ذکر نه کوي د الله د ذکر کولو ټیم بیا د خلکو سره نه وي الله فرمایي ولا تطع تاسو اطاعت مکوي د هغه چا اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې هغه غافل کړی دی مونږه زړونه د هغې د خپل ذکر نه واتبع هواه که چېرې تاسو هم د دغې خلکو اتباع وکړه تا هم د دغې د خواهشاتو اتباع وکړه وکان امره فرطا نو بیا معامله د هغې د حد نه تجاوز کوونکې ده فرط ویل کېږي د حد نه تجاوز کوونکې وقل الحق من ربکم قل تو ورته ووایه الحق من ربکم چې حق ستاسو د طرفه راغلی دی حق نه مراد یا دین دی او یا تینا مراد قرآن دی دا قرآن ستاسو د رب د طرفه چې دی نو دا راغلی دی فمن شاء فلیؤمن او یا تینا مراد عیینه ابن حسین فزاری دی دې راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل ستا په خوا کې د فقیران صحابه ناست وي د دې د وجې نه موږ ایمان نه راوړو
الله جل جلاله فرمایل دا قران دا حق دی دا دین دا حق دی بس کله چا خوښ شي فليؤمن پس هغه به ایمان وروړي ومن شاء فليكفر او کله چا خوښ شي نو کفر دی کوي الکه خپل خوښه کاوه او زما چې ګوره پیدا دی په دې سیس کې دا الله مو چې خپل خوښه دی کوي کله چا خوښ شي ایمان وروړي دا خبره دا نه چې دا غریبانان صحابه وشړه موږ به ایمان وروړو تا په خبره ومنو خو خوښ شي نو ایمان وروړي او خوښ شي نو کفر دی کوي دا څنګه نشي کېږي دغه چې په دنیا کې با اسلام او کفر دا به دوه خامخاوي د څه نشي کېږي چې په ټوله دنیا کې صرف اسلام او کفر دی نه وي په ټوله دنیا کې صرف اسلام او کفر دی نه دنیا به ختمه او دا څنګه نشي کېږي چې په ټوله دنیا کې صرف کفر او اسلام دی نه وي دغه چې کله پس مکه باندې یو لا اله الا الله وین کې پاتې نشي نو د دنیا بیا مل الله ورانه نو دوانه به خامخا کېږي چې نو چا خوخی دی ایمان دی وروړي چا خوخی نو کفر دی کوي والله موږ تخپل فضل سره دین را نصیب کړی دی ایمان را نصیب کړی دی امور په ګیړه کې امور په غیږ کې موږ ایمان راوړی دی نو خو ځکه خوش نصیب یو مفت ایمان دی ته ویلي نو د ایمان قدر نشته ان اعتدنا للظالمین النار په یاد ساتي ګوره چې یقینا من تیار کړی دی للظالمین ای للکافرین د کافرانو د فاره نار اور لرا احاط بهم سرادقها چې په دې خلکو با احاطه کړی وي یعنی راګیر کړی به وي دا خلک سرادقها د دې اور هغه دیوالونو سرادقه مفسرین باندې کې مختلف قسمه او توضیحات کوي یا خو سرادق ویل کېږي خیمه ته لکه څنګه چې خیمه سره خوای کې د کې دنه سونه خلک نه د خیمه غونډه په باندې احاطه کړی نه دینه مراد یا خو خیمه ده یی دا تشبیه ور کړی ده خیمه سره یا سرادق نه مراد سمندر دی بحر محیط دی نه په دنیا کې خدا سمندر بوي خو بیا په آخرت کې دا د جهنم اور دی دا بیا د جهنم اور دی او یا ته مراد لوګه د لوګه چې په دې جهنم کې بعد خلکو ته لوګه چې دنو دا ډېر زیات لګېدلی وي او یا ته مراد دیوالونه دي د جهنم چې د جهنم یو دیوال دا به دومره دنګ او پلن وي چې سلويخ کاله په یو سړی سفر چې دین دا به کوي دومره پلن دیوالونه دی بیا مراد ته سلور دیوالونه چې د دینه با احاطه کړی وي سلور دیوالونه وان یستغیثوا او کچری دوی پریادو کې او طلب کیوبو د لوګي د تندنا او په طرف کوي الله فرمایي یغاثو د دې فریاد باورې دي کی خو بما ان پداس او وو سرا کل مهل چې هغه په شانته د تارکو دوی گرم شوی تارکو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ته دینه مراد د دې زيتونونه چې کله خلک تیلو باس یو په اخر کې کم ګن پاتې شو ټینګ وبوي دینه مراد دغه دی او امام مجاهد رحم الله فرمایي چې دینه مراد ویني زوی دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي دینه مراد تانبه ده یا تانبه په وبو کې واچوري شو دا وبو سم یو خټ کی دغه دینه مراد دی خو مراد ار یو کې دی شي ویني زوی دي او کې تشبیه دغه زيتون د ګن سره ده پر تانبي وبدي خو مراد او مقصود د الله د دین سره جهنميانو ته عذاب ورکول دي پر ټولو سره دي ته عذاب چې دین دا ورس نو چې کله د تګي شوبو غواړي نه د قوبو د میلاوش چې کله د خلیل وروړي نو الله فرمایي يشفي الوجوه ادي د مخونه به وراته کی ورید پکې ورله د مخونه
حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې د مخونو د چمړې په غوبو کې ورپریوځي دا وخت کې به داسې وشلي يتجرعه يكاد يصيغه بل کې راځي فرمایي چې په دې مرانه به خکدن دی او بن خلی او چې کله بیا دن لاړ شي نو دن سیستم دا کلمی چې دینه دا ورلوش دی دا څه خطرناک وګورئ الله فرمایل بئس الشراب ډیر بد دي دغه وبو ډیر بد سکلی د دی وبو بئس الشراب بدی وبدي وساعت مرتفقا او بد دغه ناستا بد دغه مجلس بد دغه ځای الله دې موږ ټول مسلمانانو ساتي فرمایي وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ لولا هغه چې وحی کړی کیږي تا طرف ته من کتاب ربک استاد رب د کتاب لا مبدل لکلماته چې بدل نشته د کلماتو دا کې ولن تجد من دونه ملتحدا تبنم می سوا د الله نه ملتحدا زید فنا واصبر نفسك کنټرول کا نفس پل یا وساتا نفس پل لرا مع الذين دا خلق زرا يدعون ربهم چرا بدی خپل رب لرا یا ایثار کا خپل نفس دا خلق سرا چې غواړي د خپل ربنا بالغدات والعشي د سحر او د ماښام په وخت کې يريدون وجهه او یاد د الله تعالی رضاوي ولا تعد عيناك عنهم وادنوري استرغستا عنهم داغینا تريد زینت الحیات الدنیا تب اراده کون کی د ژوند د دنیا د زینت ولا تطع او اطاعت مکوا من ده هغه چا غفلنا قلبه چې من غفلت کې چولې زونه دا وی عن ذکرنا د خپل یادنا واتبع هواه تبشی اتباع کون کی د خواهشاتو وکانه امره فرطا او دا معاملې ده حد نه تجاوز کون کی وقل الحق من ربكم قلت ورتویا الحق من ربكم حق استاد طرفا یا قرآن دی فمن حق دا قرآن استاد رب دا طرف دی فمن شاء فچا چې خوښ شي فليؤمن ایمان دروړي ومن شاء فليكفر چې خوښ شي بس کفر دی کوي ان اعتدنا للظالمين نارا بشک من تیار کړی د ظالمانو د فار اور کافرانو د فار می اور تیار کړی دی احاط بهم سرادقها چې حاتب کړي په دی باندې د دیوالونو د دیور و ان یستغیثوا وجلدی تلف کی او پریاد کی دوبو یغاثوا دی تب پریاد ورشی بماین پتا سوبو سرا کالمهل چې هغه پشان تی د وینو زودی یشوی الوجوه ورتوی بمخونه د دوی بئس الشراب بدی وبدی وسات مرتفقا او ډیر بد زیری الله